د مدینې منورې د جانان د راتلو نه وړاندې امن نو سکون نو انسان خو انسانیت نو انسانیت شاد و نادر سو کورنۍ وي چې انسانیت پکې پاتې سلمانا یو سړی چې خپل لور ژوندۍ ښخوي د کبر هم د کم ځای نه راوړي. په اسلامي تاریخ کې د ربیع الاول میاشت خپل یو ځانګړی حیثیت لري او دا ځکه چې د دې میاشتې په 12مه نیټه آقای دو جهان حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم دنیا ته تشریف راوړی و. هسې خو د ټولې دنیا په اسلامي ملکونو کې 12 ربیع الاول په اسلامي جوش او جذبې سره نمانځل کیږي، خو د کوز دیر سرای پاین محمد خلیل خان د خپل خاندان د مشرانو نیک خان ډاکټر پیدا محمد خان کشرانو بچی مشال خان ورونو ډاکټر پاد او نور ملګری د 12 ربیع الاول خوشاله په ناشنا طریقه نمانځي. خلیل خان د کال 2009 د 12 ربیع الاول په سلسله کې د سحر نه غرمې 2 بجو پورې کلیوالو د پاره خیراتی روټۍ ورکولو سره ماښام نه ماسخوتن مانځه پورې د میلاد د پاره راغلي خصوصي مېلمنو د پاره خوراک پروګرام د جشن عید میلاد النبی حصه وي. د سرای پاین مکی مسجد کې تابع شوی محفل میلاد د پاره خصوصي مېلمنو کې بلبل خیبر پختونخوا مولانا احسان الله حسین او هغه ملګری د تقریر او نعت د لارې حضور صلی الله علیه وسلم ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کوي. زه د جناب محمد اسرار صاحب د سکرین په حواله باندې دغه د نت په لار باندې ټول دنیا ته د خبره پیغام ورکوم چې دا د ربیع الاول شریف مبارک او قدرمند او عزتمند میاشت ده او په دې میاشت کې د نبیانو امام نبی پاک صاحب الاولاک محبوب کریم و بالمؤمنین رؤوف رحیم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړلی دی او په دغه خوشحالۍ کې په ټوله نړۍ کې د مشرق نه واله تر مغربه پورې او د جنوب نه واله تر شماله پورې هر مومن مسلمان چې د عقاید و جهان د امتیت دعوه لري نو په دې میاشت کې د مینې او د محبت اظهار کې په دغه لړ کې د دیر په سیمه کې د سرای پاین جناب محمد خلیل خان چې د ډیرو کلونو راسېدل ته کې د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته د تشریف اوري په حواله باندې محفل میلاد النبی صلی الله علیه وسلم هغه انعقاد کې او هغه کې په زرګونو خلک راځي او د پکې مکمل اخلاص کوي پکې ساروي حلاله او خپل پسونو زرګونو عاشقان د عقاید و جهان راغواړي سحر نه واله تر مسپخینه پورې یو خوړ ور کوي بیا د ماښام نه واله تر مسوتن 10 بجو پورې بیا نور ملمانه وي او دا ټوله خوشحالي د عقاید و جهان دنیا ته دراتلو په حواله باندې کړی ده او کوي الہ العالمین جل جلاله دی د عظیم پیغمبر دنیا ته راتلو دا کم زیره چې هغه د امن او د پیغام او د خوش د خیر سګالي او د مين او د محبت راوړې دی او د اتفاق او اتحاد او د انسانیت ته د لارې د خودونو راهنمایي کړې د انسان د انسانیت په لار روان کړي دي. نو په هغه خوشحالۍ کې موږ دلته یو ځل بیا راغلو د خلیل خان په دیاره کې ناسیو نن په سرای پاین کې د هغې په جامع مسجد کې د علامه پیش امام جناب علامه واجد غنی صاحب سرپرستی کې به نن دغه محفل میلاد کې او زه دنیا ته دا پیغام ورکوم چې د دنیا لږ وخت دی او په دې کې نفرت له ټیم ورکوي لږ وخت چې دا څومره په محبت تیر شي په اتفاق او اتحاد تیر شي او د انسانیت په حل و ځلو باندې تیر شي. رب کریم جل جلاله دې زما دا پیغام د روان مستقبل د خو خلکو د پاره د خیر روحانه مستقبل سبب وګرځي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. د جشن عید میلاد النبی په تابع او راغلي میلمنو خیرات او خوراک څښاک په حقله د نیک خان وینا ده چونکې د حضور صلی الله علیه وسلم د خاطره په دې دنیا کې رڼا راغلی ده او شکر الحمدلله موږ ټول مسلمانان یو د امن او د خوشحالۍ دغه دی. بیا دلته چې دا کم معززین راغلي دي کم علما راغلي تاسو مشران چې کم راغلي زه د کور د یو مشر په حیثیت د دې ټولو شکریا ادا کوم د کلی د خلکو د علاقې د خلکو چې هغه غرمه راغلي دي وس راغلي بیا دې دغه راځي د ټولو شکریا ادا کوم او دا خبره کوم چې مونږ لا هر وخت
د بعضې خلکو سوچ دی خو زه وایم چې هر لمحه موږ د خپل رب او د شکریا ادا کو او د حضور صلی الله علیه وسلم یاد تازه کو ځکه چې دغه برکت دی چې د هغې په برکت نن موږ مسلمانان یو او موږ ته مطلب دی امن او اسلام موږ ته رارسېدلی دی. د خوراک نه پس راغلي میلمانه نعت خوان د جلوس په شکل کې د حجرې نه جماعت پورې هاغه لار تک کوي کومه چې د ربیع الاول میاشت شروع کېدو سره لار او جماعت دواړه ته په قمقمو ښایست ورکړی شوی. په جامع مسجد مکی سرای پاین کې د کلی ولس مشران کشران ماشومان په جماعت کې د احسان الله حسین او هغه سره راغلي میلمنو تقریرونه او نعتونه اوري په کومه کې چې د حضور صلی الله علیه وسلم په شان کردار او هغه وخت نه مخکې عرب معاشره د هغې نه وروستو راغلي اسلامي طور طریقو رڼا اچولی کېږي. په دې موقع د څه قسمه بدې پیښې مخنیوي دپاره د کوزدر پولیس لخوا د سکیورټي ښه انتظام هم کیږي. محمد اسرار، خیبر نیوز سرای، کوزدر.